أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء 65 نمبر آیات ہے. په دې آیات کې یو د منافقانو د پاره زجر ذکر کیږي، رټنه ذکر کیږي چې هغوی دعوه د ایمان کړې ده، خو دغه ایمان نه دی. د دې نه معلومیږي دا چې د ایمان خپل شرایط دي، په هغه شرایطو کې چې برابر نه وي نو هر منافق د کلمه ګو ویل صحیح نه دي. دا ټیک خبره نه ده. نو یو د منافقینو د پاره زجر دی چې که تاسو خپل ایمان باقی پاتې کېدل غواړئ، چې ایمان هم باقی پاتې شي او ضایع نه شي او مسلمانانو کې شمار شي، تاسو د پاره لازم دا ده چې نبی علیه السلام په تمامو هغه مسلو کې تاسو منځ کې راواقع کېږي، کم لانجې او کم واقعات او اختلافات چې راځي چې په هغې کې فیصله کوونکی به نبی علیه السلام مقرر کوي، نو تاسو به مؤمنان شئ. د دې نه معلومیږي دا چې کم څوک نبی علیه السلام فیصله کوونکی نه مقرروي، دغه مرتکب د نواقض الایمان دی، ایمان یې ماتېږي. ځینې احکام داسې دي چې په هغې سره ایمان ماتېږي، لکه څنګه چې اودس ماتېږي، روژه ماتېږي، داسې د ایمان هم ماتېږي. یو پکې دا حکم دی چې کم کسان د نبی علیه السلام په فیصلو باندې راضي نه دي او هغې باندې اعتراضونه کوي، په نور څه باندې راضي شوي دي، مطمئن شوي دي، نو دا مرتکب د نواقض الایمان دی. ځکه الله تعالی وایي فلا هرګز داسې نه ده لکه څنګه چې د منافقانو خیال دی. وربک ستا به رب مې دې قسمي لا یؤمنون دا خلک مؤمنان نشي جوړېدلی حتی تر هغې پورې یحکموک چې تا فیصله کوونکی مقرر کړي، تا حاکم یعنی فیصله کوونکی مقرر کړي ای پیغمبره فیما په هغه څه کې شجره چې واقع شوي دي بینهم یا واقع کېږي بینهم په منځ د دوی کې. نو اول سر کې فیصله نبی علیه السلام ته ویسي، شریعت ته به یې ویسي. نبی علیه السلام چې کومه زمانه کې ژوند دی او هغه ټینګ خلکو فیصلې راوړلې، په دې کې څه خبره نه وه. نبی علیه السلام د وفات نه بعد هم علما په دې متفق دي چې د نبی علیه السلام سنت او د نبی علیه السلام شریعت موجود دی، نو فیصلې وړل همدغه شریعت ته پکار دي. او دا چې کله دا شریعت ته فیصله وړل اندازه شوه کې نبی علیه السلام ته چې دی وړي، دا حکم د قیامت پورې دی. یو د منافقانو دپاره زجر شو، دویم د مسلمانانو دپاره د شرعي حکم بیان شو، او دریم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د بری کېدلو دپاره یو دلیل شو. ځکه عمر فاروق رضی الله عنہ هغه منافق وجلی و، هغوی راغلي د نبی علیه السلام په عدالت کې رپورټ کړی و چې زموږ مسلمان بې ګناه مسلمان چې د قتل قابل نه و، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله په ظلم سره قتل کړی دی. علماو چې دا سیرت نقل کړی دی، نو او چې کله دا واقع نبی علیه السلام واورېد، نبی علیه السلام حیران شو او دا الفاظ یې د خولې نه ووتل چې زما خو بالکل ګمان هم نه راته چې عمر فاروق رضی الله عنه به یو مسلمان بې ګناه وجني، یعنې په دې فیصله باندې ناراض و اول سر کې. ځکه نبی علیه السلام خو د غیب و علم نه لارو، هغه ظاهر ته وکتل. د دې نه دا مسله هم معلومیږي چې کله ماتحت کسانو کې د چا نه غلطي هم وشي، نو کم چې د هغې د پاسه لوی حکمران هغه به د حالاتو اندازه لګوي او د خپل کسانو طرفداري به نه کوي. لکه څنګه چې نبی علیه السلام دا قصه واورېدله، نبی علیه السلام د الفاظ سمدستي وویل چې زما خو دا خیال نه راته داسې کار به دی وکړي. نو د عمر فاروق رضی الله عنه کار چونکې صحیح و، د شریعت موافق و، نو د هغې د بری کېدلو دپاره الله تعالی د آیت هم نازل کړي چې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. یعنی کم کسان چې نبی علیه السلام په سلام باندې مطمئن نه و، اول کعب بن اشرف ته تلل، بیا نبی علیه السلام ته مجبورن رالو، خوشحاله پې نه و، بیا عمر فاروق رضی الله عنه طرف ته روان شو. نو دا سړی سره د مسلمان و نه چې مسلمان نه و، نو مرګ یې صحیح و، قصاص پې نشته. نو دا د عمر فاروق رضی الله عنه صفایي دلیل شو. دویم منافقانو دپاره زجر شو، او دریم د مسلمانانو دپاره شرعي حکم شو چې مسلمانانو باندې لازم دا ده چې خپلې فیصلې په قرآن او په حدیثو باندې به حل کوي، بل ځګین ته به یې نه وړي. دویم شرط دا ده چې کله فیصله په شریعت باندې وشي، د نبی علیه السلام سنت په آسماني شریعت باندې وشي، نو دویم شرط د ایمان دا دی چې ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، دوی به نه محسوسوي په خپلو زړونو کې تنګي د هغې فیصلې نه چې تا ورله کړله، یعنې په دې فیصله باندې به ناراضه نه وي. داسې به نه و چې یاره که دې شریعت ته مې نه وي راوړې نو ما نه شو بېللی، خو دلته مې وبېلله، که دا مې بل چا ته وړې وي نو ګټه به مې پکې کړې وي. نو په شرعي فیصله باندې وروسته پښیمانه کېدل او بړک یو خفګان محسوسول چې یاره ما وبېلله، دا هم دا شرط چې موجود نو هم دا مؤمن نه دی، دا مسلمان کېدی نشي. اما فیصله ویسي، اما په دې فیصله بېرته مطمئني
او دریم شرط د ایمان دا دی ويسلم تسلیما او دې بغاړه دی په آینده وختونو کې ټول احکام ته بغاړه خودر سره چې په آینده کې څونه مساجد راځي کې به هم د نبی عليه السلام تعلیمات ته غاړه دی او باقي به مطمئن کیږي. دا آیت چونکې د منافقینو باره کې نظر شوی د کوم منځ کې اختلاف راغلی په مسله باندې شجره دنیاوی لانجو ته ویل کیږي خو په دې مسله باندې هم اتفاق د نبی عليه السلام په تمامو مسلو کې فیصله کوي کاغه عبادت دي کاغه عقیدی دي او کاغه دنیایي معاملات بر ټولو کې به فیصله کوي نبی عليه السلام کې دا څه نه نو بیا دغه مخکینه حکم چې فلا وربک لا یؤمنون تا برب مې قسم چې دا مؤمنان نشي جوړېدل هغه پورې چې دغه کې خپل مسله ویني نو مسلمانانو کې څومره اختلافات دي کدا قائد دي کدا عبادت دي او کدا شان د دنیایي معاملات دي کدی په دې خبره مطمئن چې نبی عليه السلام دې موږ له حل کی په قران او په حدیث دې حل شي په شریعت باندې دا مسلمانان دي او کدی په دې باندې مطمئن نه یې نوړي یا مطمئن پی نه یې یو پیری ویس پاینده وختونو کې ته جوړ نه نو دغه خبره شو چې لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا مسلمانان پاتې نشو اگر چې شکلی به پاتې او دغه کلمه به هم وې ځنې کارونه بیا مخې خو دې سره کم ایمان چې الله د پکار دغه ایمان نشته. الله تعالی ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم کمن فرض کړی وي په دې خلکو باندې په مسلمانانو باندې په دې امتیانو باندې ان يقتلوا انفسكم چې اوجنه خپل ځانونه او يخرجوا من دياركم يغزي د خپل کورونو ما فعلوه الا قليل منهم نه به کړي دا کار مگر لګو کسانو به کړي. د دې آیت حاصل دادی معارف القرآن د دې په وضاحت کې لیکلي دي چې د دې مطلب دا دی چې کله د بشر دا واقعیت رشوله د منافق ده چې کوم عمر فاروق رضی الله عنه وجله او بیا دوی لانجره وړي او دا د عمر فاروق رضی الله عنه صفای بارکه الله تعالی ایت نازل کړل دا قصه ډیره زیاته مشهوره شو ارچا غونو ته ورسېدله نو يهوديان برادل مسلمانانو ته پیغور کاو چې ډیر بیکاره خلک دي ګوره زمونږ بن اسرائیل ته الله تعالی ویل چې خپل ځانونه قتل کوي کله چې سامری په وینا باندې اسکی بدت کړو مکه بقره کې باز تر شوی نو الله تعالی حکم داو د موسی علی السلام په ذریعہ باندې چې دغه بن اسرائیل ځان وجني نو بن اسرائیل یو شړ ته لاړ او 1000 کسانو ځان وج دومره تکړه خلک او تاسو د دومره ویل چې یاره مسله نبی علیہ السلام ته ویسه تاسو نشي وړي عام په ساده په ساده ده چې نبی علیہ السلام دی حل کی او تاسو وړي نشي او تاسو وړي بی غیرت خلک او تاسو د بن اسرائیل سره سمېدې نشي دا پیغور به بیا کړ مسلمانان کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د واقعې خبر شو او د منافقانو د پیغور نه خبر شو د يهوديانو نو عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلینو د الفاظو ته د خلکو مخ کې چې کدا حکم الله تعالی په موږ لازم کړي وي نو زه اول دې تیار وي کزان وجل وي هم زه تیار وم که هجرت وي نو موږ کړي د کورونو پر خودلې دي دغه شان نور صحابه کرام نو دې تایید او نبی علیہ السلام ویل چې کدا حکم الله تعالی نازل کړي دی امت ته نازل کړي وي چې ځانونه وجني یا هجرت وکړي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بستر کې تیار وي دا ماته معلوم دی دا د مخ کې نه تیار وي دا د هر څه کړي وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه سړی د کوم د امام ابو حنیفه رحمه الله بو استادانو کې او نبی علیہ السلام د حبر الامه د ټول امت کې لوی عالم وته ویلې دي. الله تعالی دغه خبرو نورو صدایتونه نازل کړه چې ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم کومنګ له پرس کړي به د خلکو باندې چې قتل کې خپل ځانونه په دې ګناه په وس کې ان توبې قبل دلته پر ځانونه قتل کړي څنګه بن اسرائیل باندې داسې حکم وو او یخرجوا یاوزي من دیارکم د خپل کورونو هجرت وکړي هجرت خو صحابه کرامو کړي ما فعلوه دا کار بنوي کړي الا قليل منهم مگر کم کسانو بکړي وي د دې نه معلومیږي چې د شریعت په سختو احکام باندې لږ خلک عمل کولی شي ټول خلک به عمل نه کوي اکثری خلک پستو آسانو پسې ګرځي نو که خبرې سونه پستی وي آسانې وي دیو ته جوړي کوم ځای کې مشکل راتله ګران راتله قزګي نه د مخواړه ته دی جوړ نه الته کې به دی تیار نه نو ټول ژوند به دی چې کتابونه بم ګوري او د خلکو خبرې به موري هغه ځګي نه بلټي چې کم ځای پکې پوسټ کم ځای پکې آسان دي نو کدا خبره رااله چې په یخنۍ کې بس د خپې مینځه دی وي بالکل بس ما وره د بشریت باندې عمل کوم ورمنډي کدا خبر پکې رااله چې بساس کې راکته شو دوه منځونه یو ټیم دي شي بس وی ټیک شو دا خبره صحیح ده نو په شریعت باندې په ګران وخت کارونو باندې کم کسان عمل کوي او دا خاص کسان چې په دې باندې عمل کوي ارسو کې پینې شي کوي زیات خلک په اسانه پسې ګرځي په بری پسې ګرځي ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم او که چرته کې دوی
یقینا کړي وي هغه څه چې نصیحت شوی دوی نصیحت کیږي دوی ته په هغې باندې لکان خیرا لهم دا به ورله غوره وي. دا ترغیب د دې خبرې ده چې د نبي علیه السلام تابعداري کول دا دوی دپاره بهترین عمل دی په دنیا کې هم ثواب به ورته میلاو شي. نو دا د نبي علیه السلام د اطاعت کمې فایدې چې دی اوس هغه ذکر کېږي. که دوی کړي وي هغه کارونه چې دوی ته پې نصیحت کېږي نو دا به ورله غوره وي د دوی دپاره. واشد او ډېر مضبوط به وي تثبیتا په ثابت قدمۍ کې. ثابت قدمي مطلب دا دی چې کله سړی په شریعت باندې عمل کوي په اسلامي احکامو باندې نو د په زړه کې دننه یو نور پیدا کېږي د ایمان باندې او په دین باندې کلکوالی پکې پیدا کېږي. صبح چې د کارونه بیکاره سسي د فرضو پابند نه وي د سنتو خیال نه ساتي نو هغه دننه کم ایمان او عقیده چې دغه ورځ په ورځ باندې کمزوري کېږي ضعیفه کېږي اخوانې خرابېږي. نو الله تعالی وایي که دوی د نبي علیه السلام په احکام باندې عمل کړی وي نو هغه باطینی ایمان چې عقیده ده استقامت دی هغه به هم مضبوط شوی وي. وَإِذَا لَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او بدغه وخت چې کله ظاهري کار هم صحیح وي باطینی ایمان هم قوي شوی وي الله موږ به ورکړي وي دوی ته د خپل طرف نه بدله لویه بدله به ورکړي وي. دغه بدلې ذکر دې کې نه دی شوی چې څه بدله ده نور ځایونو کې به تفصیل راشي. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او موږ به ښودلي وي دوی ته صراطا مستقیما لاره سمه. د دې نه معلومیږي چې په شریعت صحیح پوهېدونکي خلک هغه خلک دی چې کم په دې باندې عمل کوي. د چا چې عمل خراب وي چې دا پوهه کس دی دا نشي کېدلی ځکه چې الله تعالی پوهه هغه چاله ورکوي چې کم په دې باندې عمل کوي. ومن یطع الله والرسول دا د نبي علیه السلام د تابعدارۍ فضایل دي او د هغې اهمیت او ترغیب دی. هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله والرسول د پیغمبر علیه السلام فاولئک دغه کسان به مع الذین د هغه کسانو سره وي انعم الله چې الله تعالی انعام کړی دی په هغوی باندې من النبیین چې پیغمبران دي والصدیقین او رښتونی خلک دي والشهداء او شهیدان دي والصالحین او نور نیکان خلک دي. نو دا آیات چې کوم دی یو د دې خبرې وضاحت کول ترغیب دی چې د نبی علیه السلام اطاعت چې څوک کوي نو د دې ملګرتیا به د قیامت په ورځ باندې انبیاو سره راشي شهیدانو سره به راشي نور نیکانو خلکو سره به راشي. دا خو د پیغمبر سلام د اطاعت هغه کمال شو. خو د دې سره د آیات د تفصیل هم د سورۃ فاتحې شو. سورۃ فاتحه کې موږ ویلو چې انعمت علیهم هلته موږ ویلو چې صراط الذین انعمت علیهم موږ ته د هغه کسانو لاره وښیه چې تا په هغې باندې انعام کړی دی. هلته نور تفصیل نه و چې دا چا باندې چې انعام شوي دا څوک دي دا پته نه لګېده. نو دا آیت د هغې تفصیل شو چې د هغه کسان دي چې هغه پیغمبران دي رښتونی خلک دي شهیدان دي او نیکان خلک دي. نو هغې پته ولګېده چې صراط الذین کم کسان یاد کړي وو نو موږ انبیا یاد کړي وو شهیدان هم یاد کړي وو نیکان خلک هم یاد کړي وو. و دې ځای کې یو بله مسله دې هم معلومیږي هغه دا دی چې موږ به دغه فاتحې په دعا کې داسې ویلو چې موږ ته هغه لاره وښیه انعمت علیهم چې کومه لاره باندې کم خلک تللی دی باقي من ته انعام کړی دی. د انعام والا خلک چې کوم دي انبیا او شهیدان او نیکان خلک شو او دا خلک مخکې تر شوي دي انبیا مخکې تر شوي دي ژوندي نه دي شهیدان هم شهیدان شوي دي اوس په دنیا باندې نشته صالحین مخکې تر شوي دي اوس هم په الحال لږ شته دی خو مخکیني چې کوم دی هغه ډېر بهتر و ځکه چې هغه خیر القرون والا خلکو بهترین خلکو. نو دې نه دا مسله معلومه شوه چې اطاعت او تابعداري هغه خلکو بکار ده چې هغه نیکان دي او د دنیا نه تللي دي نو د دوی ایمان یقیني دی. اوس کم کسان چې نیکان دي او ژوندي دي د دوی ایمان شکی دی ځکه اعتبار او خاتمې لري خاتمه کې پته نه لګي چې کوم حال په دې باندې راځي څه پته نه لګي. د دې نه د هغه فرقو رد کېږي د دې ځای نه په دې طریقه باندې چې کم خلک وایي چې کم سړی وفات شو دغه خبره به نه اوري بیا دا تقلید کې راځي دا حرام دی چې کوم ژوندی او دغه خبره به اوري. کله وایي قرآن او حدیث په خپله باندې مطالعه کوه ته دا خو د خلکو د وسې نه ده زه خو بیا مطالعه کوم خو د خلکو د وسې نه ده بیا وایي داسې کوه چې د ژوندي عالم نه تپوس کوه د کوم چې وفات شوي دي هغې نه مه کوه. په دې چل ول کې دا داسې مسله جوړه چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله ما اوره داسې وایي داسې مطلب دی او پات شوي دی. خو دا دي چې کومه کولیه استعمالوي نه کولیه د قرآن نه خلاف راځي دا د حدیثو نه خلاف راځي ځکه چې موږ چې کوم فاتحه کومه دعا غواړو چې هغه شهیدانو او د پیغمبرانو او د بزرګانو لاره موږ غواړو هغه کسان وفات شوي دي دنیا باندې شته دی نو ته به د هغې به اورې نو موږ وایو چې هغه لارې راوښیه ته به اورې بیا نو دا معلومیږي دا چې د هغې آیاتونه او د دې تفسیر چې کړ د هغې سره سم کړي او بیا د دوی د اعتراض راواخلي نو بیخي مخالف ثابت شو بیخي کلک خلاف ثابت شو. نو د دې نه معلومه دا شوله چې دا اعتراض دا صرف د فرقواریت دپاره یو هوا ده او ساده خلکو له دوکه ورکول دپاره یو ترتیب دی.
که دا مسله به دوی د کم ځای نه ثابت کړي چې یاره کم سړی وفات شوی د هغې ما اوره د ژوندي اوره دا مسله به د کم ځای نه ثابت کړي دا قرآن او حدیثو کې نه ثابتېږي بلکې قرآن او حدیث د دې خبرې خلاف دي الله تعالی وایي وحسن اولئک رفیقا او ډېر ښه دي دغه کسان په ملګرتیا کې کم کسان چې کم نبیان دي صدیقین او شهدا او صالحین خلک دي نبیان هغه کسان ته ویل کېږي چې الله تعالی د دعوت لپاره دنیا ته رالیږلي دي او دوی ته باقي د وحي کېږي فرشته راځي او د دې سره خبرې کوي صدیق هغه کس ته ویل کېږي چې کم کس د دغه انبیاو نه بغیر د مطالبې د دلیل نه یقین پې وکړي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه واخله چې څنګه د نبی علیه السلام د حال نه خبر شو نو نبی علیه السلام نه تپوسونه ونه کړو خو ویل دا ټیک خبره کوي ځکه چې دې ما ته مخکې نه در احوال معلوم دي چې در دروغ خبرې نه وي شهدا دا جمع د شهید ده شهید هغه کس ته ویل کېږي چې شهید ته شهید ځکه وایي لأنه شهد به الجنه چې کوم ته جنت زیری ورکړی شوی د جنتي سړی او شهیدانو کې اعلی مرتبه د هغه سړي ده چې د دین د خدمت دپاره شهید شي اگر چې د شهیدانو دویش قسمونه نور هم شته دی دویش قسمونه خو د هغې مرتبې ښکته دي او شهیدانو کې ځینې هغه چې دنیاوي لیول هم شهیدان دي یعنې هغې له به غسل نه ورکوي کپړې به نه وباسي او دغه شان ده چې کله د هغې جسمونه وګوري جسمونه یې روغي وجود یې کلکېږي نه یختې غټېږي وینه یې ګرموي د اعلی شهیدانو او ځینې شهیدان داسې چې په دنیاوي احکامو کې هغه شهیدان نه شمارېږي هغې ته به غسل هم ورکوي کفن هم ورغوندي هغې وجود خاورې کېږي خو په اخروي احکامو کې هغه شهیدان یي په دې باندې امام سیوطي رحمه الله تقریبا یو کتاب لیکلی دی او دغه شهیدان یې دویش قسمونه راجمع کړي دي او صالحین هغه کس ته ویل کېږي چې موافق د شریعت شریعت باندې عمل کوي نه خوا که د کومې زمانې که په هر څوک چې په کوم وخت کې چي په کوم ځای کې چي ځینې علماو رای دا ده چې د نبیان صدیقین او شهدا او صالحین دا صفتونه د پیغمبرانو دي چې هغه کسان چې پیغمبران هم صدیقین هم شهدا هم صالحین نو دا صفتونه د پیغمبر شو او دویم قول دار کم چې ډېر مشهور دی چې نبیان ځان له خلق دي صدیقین ځان له خلق دي شهدا ځان له صالحین ځان دا ډلې دي ګروپونه دي نو بس صدیقینو کې اولانې مصداق دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی شهداو کې د دې مصداق علماو لیکلي دي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی دا نور هم دي خو اولانې مصداقات چې کوم دي او صالحین نور باقي مؤمنان چې کوم دي وحسن او ډېر ښه دی اولئک دغه کسان رفیقا په ملګرتیا کې چې دې کسانو سره د ملګرتیا شوه چونکې د دوی انجام ښه دی نو ستا انجام هم ښه او چې بدو کسانو سره د ملګرتیا شوه د هغوی انجام خراب دی نو ښکاره ستا د انجام پته دی ولګېدې چې ستا انجام به هم خرابي نو دا د نبي علیه السلام د اطاعتو هغه فضایل شو بس